کتونکو دا مهال زما سره د مامزی قام مشر چې مونږ په دغه پښتونخوا کې ټاکلی دی یقینا ډېر د کار سړی او ډېر کار یې مامزی قام له وکړو د هغوی سره به لږې خبرې اترې کړو. ډېر خلک به دې وخت کې مونږ په مختلفو ضلعو کې ګوري نو هغوی خو هم رابطه کولی شي ولې چې قام ژوندي نه وي قام یو ځای نه وي قام اتفاق نه وي نو بیا حالات خراب وي او مامزی قام یو ډېر لوی تاریخ لري. چیرمن صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. څومره وخت مو شو جي د خپل قام د راغونډولو کې کوم ځای ته ورسېدی؟ علام خان محمدزي ډېره مهرباني چې تاسو دا موقع ماته راکړه چې زه په دې باندې دوه خبرې وکړم. چونکې د محمدزي قوم اتحاد چې موږ جوړ کړی دی د دې بنیادي وجه دا وه چې څنګه محمدزي قوم په اشنغر کې بلکې په ټول پاکستان کې په ټول دنیا کې خور دی او ډېر نوموړی قوم دی او دوی سره مختلف کشفونو لاندې مختلفې مسلې وي د هغې په وجه باندې څه داسې طرفګنۍ دغه وي نو هغې په وجه باندې دوی ډېر ډیوایډډ وو او موږ دا کوشش کوو چې دا یو اتفاق راولو یو ځای کړو او په یو عمل باندې رواني او د هغې کوشش کې زموږ ډېر لوی یعنې شکر الحمدلله چې یاره موږ دې دپاره یو خاص ارګنایزیشن جوړ کړو او دا هغه ارګنایزیشن اچیومنټ موږ 3 کاله تقریبا پاسه وشو چې په دې 3 کاله کې تقریبا په دې ورلډ کې خلکو محمدزي وپېژندل چې محمدزي یو قوم دی او د محمدزو یو علاقه ده یو دغه دی او هغه ځای هر ځای کې تقریبا څنګه اوس خپل ممبران موجود دي او په دې خپل علاقه باندې هم ښه اتفاق وکړو او دې وجې نه د دې سره چې کوم اخوا دېخوا نور تنظیمونه دي نو څنګه د هغې سره هم ښې رابطه دي د حکومت سره هم څنګه دغه وه او موږ خپل کوشش کړی دی انشاءالله چې کوم دی نه ډېرې شخړې پکې موږ هوارې کړې ډېر لوی لوی مسالې وې اتفاقونه موږ د خلکو راوستل امید لرو چې یاره که خیر انشاءالله دا خو صرف په اشنغر او په دېخوا څنګه خیبر پښتونخوا کې دغه شو انشاءالله په ټوله دنیا کې اوس وشوه او انشاءالله تنظیم به مخکې ځي او انشاءالله یو ورځ به چې هغه به انشاءالله محمدزي یو اتفاق یو قوم به یو هغه زوړ روایت به قایم ساتي. چیرمن صاحب د کیسانو د خان لانجه روانه دي کې تاسو څه کردار ادا کړو او بیا فرق څه د پنجاب او د پښتونخوا څه کوي د خلکو له دلته کې خو چې پلاټ والي نو زر به د چاردیوالي ورته وایي څوک قبضه کوي. علام خان دا ډېر د افسوس خبره ده چې په یو ملک کې د ملکیت او د دغه خبره نشته چې ستا یو جامې دې اغوستې دي دا تا ځان وباسم او زه وایم چې نه دا مال راکړه نو دا یو ډېر خبره ټیک ده یعنې د هغې یو کنټریبیوشن دی چې څنګه د خانانو یا د ځمکې لینډ اونر چې کوم دی ځمکې ورکړې 50 کاله هغوی وخوړلې نو هغه هم په طریقه باندې چې کوم دی نه څه د دوی دغه څه دانې لم دی اوس جنډه روانه نو هغې په وجه باندې دا مصیبت جوړ شو خو چونکې اوس هم موږ په دې کې ډېر ښه رول ادا کړو موږ پکې روغ وکړئ ډېرو ځایونو کې موږ ډېر د کسانو د هغه په منځ کې روغ هم وکړئ ډېر دخلونه هم په داسې طریقه واخیستل ورسره وشو چې یاره په هغې باندې دواړو ته فریقه هم کېنولي دي او په رضا رضامندۍ سره پرېښي دي بعضې داسې وشو چې یاره مطلب اوس هم لګي وو پکې مطلب 2-3 د کسانیانو او د خانانو د یو 3 مسلې را په غاړه دي او هغې کې موږ خبرې روانې کړي دي او امید لرو چې یاره مطلب د ډېر زر تر زره دغه خو چونکې دې له د حکومت له رول پکار دی چې بوی تا سره تا عدالتي نظام شته ستا د حکومت یو رټ دی ستا پولیس ډپارټمنټ دی ایډمنسټریشن دی هغوی فنکشننګ بالکل نیل دی پرون ماته یو کوشنیر د صوبایي ګورنمنټ له طرفه راغلی و په هغې کې د ایډمنسټریشن باندې او په هیلث او په نور سروسز باندې ګورنمنټ سروسز باندې دغه ما چې وکتل هغه کې ډسسټسفیکشن چې کوم دی ټول ظاهر شوی دی او ما خپله هم ورته ډسسټسفیکشن ښکاره کړه چې یاره وی آر ناټ سیټسفاید فرام دی پرفارمنس آف دیز ارګنایزیشن ډپارټمنټس چې یاره دوی دا یو چې څو پورې د کرپشن د ایلیمنټ او څو پورې د پیسو د لانجې کنجي وي او څو پورې چې کوم دی نه د ماما چاچا کاته نو دغه فیر پلی پکار ده او فیر چې کوم دی هر انسان ته د قدر ورکول غواړي هر انسان یو دغه دی هغه مسله حل کول غواړي او په فیر طریقې سره کول غواړي چې څو پورې د خپل قانون دغه نشته ستا رټ نشته دا رټ چې نی نو د ګورنمنټ رټ ختم دی اوس دې وخت کې چې کوم دی نو موږ وایو خیبر پښتونخوا کې په ګورنمنټ رټ بالکل ختم دی نشته او دا مسله حل کول غواړي. چیرمن صاحب زه د مامزی د قوم د مشر په خیز باندې دی وخت د ایران اسرائیل او د امریکای چې کومه شخړه روانه ده دې کې پاکستان د ثالث کردار ادا کوي دې ته څنګه ګورئ؟ یاره زه اول سره خو د امریکا د اسرائیلو په ایران باندې د حمله کولو او په دې دا زیات دا کنډم کوم. دویم نمبر خبر دا ده چې یاره دا یو ټیک مسلمان ملک دی او په دې کې زه د ګورنمنټ اف پاکستان خاص کر څنګه د آرمي چیف مشر چې کوم دی دا اپریشیټ کوم چې یاره د هغه کوم رول ادا کړه په دې کې نو هغه
لکه ټول دنیا کې نور کله به د امریکا لوی پاور چې کوم دی نه هغه وی چې یاره موږ دا مسله حل کوو خو انفارچونیټلی پاکستان له په زیرو کې ضرب ورکړو د پاکستان دغه چې کوم دی نو ډېر خراب شوی ایمیج او په دې دغه کې چې کوم دی نو اوس کوم دا دې سټپس واخیستل هماغه د پاکستان ګورنمنټ ته ټول لوی پاورز کېناستل او هغه مسله اوس دوی حل کوي او خبرې روانې دي امید دی چې یاره درته زره به حل شي او خو دا مسله د پاکستان حل کړم زه ته چې یاره دی به د ورلډ چې کوم دی نو هغه د ټول نه د ټاپ چې کوم دی نو زه ته چې ورلډ پاور به هم دی انشاءالله چیرمن صاحب سیاست کو کنه نو بعض ټیم کې چې د ملک خبر راشي نو بیا سیاست پکار دی کنه ګوره جي په دې ملک خبر راشي نه سیاست پکارېږي نه مذهب پکارېږي د ملک په دغه پکار دی دې کې وجه دا ده چې یاره مونږ وګورو د مذهب په لحاظ باندې مونږ ټول تفریقې شو مونږ له یو یونټي پکار ده مونږ شیعه پسې موږ کو شیعه مونږ پسې موږ کوي پکار ده چې مونږ داسې دغه جاګور کو چې هغې کې مونږ دا تفریقې ختم کړو یو بس یو قرآن حدیث به دا ټول نه لوی دغه دی او په دې باندې روان شو په دې عمل کوو په دې باندې چې کوم دی دغه کوو دا تفریقې ختم کوو هر سړي ته مونږ نیک کې دغه کوو دویم نمبر خبر دا دی چې مونږ لکه پکار دا دی چې یاره ایز ا قوم ایز ا ملک ایز ا مونږ پرایورټي ده چې مونږ د پاکستان شو کې پاکستان کې پیدا شوي پاکستان یو ملک دی او د ملک خپل ملک چې څوک خیال نه ساتي نو هغه په بد دی ځکه چې کوم دی نو زمونږ هم په دا د اوسېدل دلته ټیک ده زه به په سعودي کې ما امریکا کې ما بل ځای به زما به سټیک شي هلته کې خو لیکن زما بنیاد د دې ځای دی پکار دا ده چې زه د دې بنیاد خیال وساتم د دې دپاره چې کوم دی نه هلې ځلې وکړم د دې د رکاوټ دپاره زه خپل سیاست هم یو سایډ ته کېدم زه خپل مذهب هم یو سایډ ته کېدم زه خپل ټیک ته چې موږ یو انسانیت دی او په هغې باندې ټیک ته څنګه یو اسلام دی اسلام موږ مذهب دی هغې دپاره هر یو سړی زه ته هم د دې ماشوم نه تپوس وکړه دی به هم ځان قربان کړي دا شکر الحمدلله موږ کې ایمان د پاکستانیانو ایمان مضبوط ایمان دی او ښه په دغه ایمان دی په دې باندې که ته کمپیر کړې د نورو د اسلامي ملکونو نه څنګه د مسلماني او دغه ډېر ښه دی په روژه کې موږ ګوره په دې کې وګوره څوک چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه کې نعوذ بالله چې ګستاخي کړې ده نو ما میدان ته ورته راوتي دي که نور دا د مذهب ایشوز راغلي په هغې هم راغلي خو نه موږ دا وایو چې هغه هم کوو خو لیکن دلته دا چې کوم دی څنګه دا خاوره ده او دا څنګه پیداوار دی او دې دپاره چې کوم دی نو موږ له څه قسمه قرباني نو موږ له دریغ نه دی پکار تاسو چې خپلو خبرو کې شیعه ذکر وکړو د پیډ مارشل چې کوم دی داخلي تشیع سره یو ملاقات شو د ملاقات نه پس چې کوم دی نو بیا یو مخصوصه ټوله هغې پسې لګیا شوله نو ولې چې زه د عمل نه خوښوم د افغانستان صفتونه کوم یا د ایران د صفتونه کوم یا د بل کوم بیا مال تک پکار دی زه خپل لاول خپل ملک نه دی ور ما خو ته وویې که نه چې یاره د مذهب په لحاظ باندې شیعه مونږ کافر نشو ګڼلی دا مسلمانان دي خو څنګه یو مشر هغې سره کېناسته او په دې د خبره وکړله نو پکار دا ده چې مونږ دې وخت کې یو مسله جوړو چې ورلډ وار 3 ته روان یو خورته دنیا په مصیبت کې راتلونکې ده دا نه چې مونږ دلته په دا کې ناست یو مونږ به بچو نه دا شی چې شروع شي دا باید اټمي پاورز دي ټول اټم بم یې وغورځوو نو هغې خو بیا دا نه ګوري چې یاره دا خان دی دا غریب دی دا ښه دی دا مولا دی دا امیر دی دا زبر دی دغه دی هغه بیا دا نه ګوري هغه به ټول هر څه به دی نو ټول به چې کوم تبعه طرف ته روان یو د دې تبعه د رکاوي دپاره چې څوک سټپ والي نو هغه مونږ یې پرشیپ کوو هغې دپاره لکه مطلب ده چې کوم د دوی شیعه سني هغې هم ځان ته مسلمانان وایي مونږ په کار دا چې هغه انکرج کړو چې یاره ټیک ته چې کوم دی تاسو مسلمانان یې او هغه خپل طرف ته راولو خپل oblige یې کړو چې یاره مونږ تاسو ته ولاړو یو اتفاق ځکه یو طرف ته مونږ کافر دی هغې په خپلو کې یونایټډ بل طرف ته مونږ خپلو کې په فرقو کې او دا د هغې سازش دی چې مونږ مختلف فرقو کې سازش کړو یقین وکړه زه یو ځل امریکا ته تللی وم او هغې نه راغلي وم زموږ سره یو اډیشنل سیکرټري راغلی د پولیس ډپارټمنټ هیډ هلته نه راغلو او هغه بوتلو او د واشنګټن نه تقریبا لږ بار چې لاړ شي که نه هلته کې یو مدرسه وه او په هغې کې چې کوم دی نه سم عالمان وو او موږ ته تپوس وکړو چې هلکه داسې دي دا خو دلته چې تاسو مدرسه جوړه وایي چې دا هغه خلک دي چې کوم دغه پیدا شي او هغه موږ لوی کړو هغه بیا دا مولیان چې کوم دی درځي وو ملته کې عالمان یو ستاسو په جوماتونو کې ستاسو په دې کې دغه کې هماغه شی روان دي ګوره CIA چې کوم دی هغه ډېر سترانګ هغې موږ یې کارونه کوي ولې نه موږ چې کوم دی نه عیسائی سترانګ کړو ټیک ده هغې به څه معمولي یا صاف واده خو کې په کار ده چې هغې خپل دغه وکړي په دې باندې د پاکستان د بچکول لپاره چې کوم دی نه موږ ټولو ته ایز ا قوم ایز ا آرمي ایز ا پولیس ایز ا چې کوم دی نو عام سړی ایز ا پولیټیکل ورکر ایز ا پولیټیکل لیډر موږ له پکار دی چې یو یونایټ شو او یو خبره جوړه کړو که څه موسټ ډفرنسز دي ډفرنسز په الحال یو سایډ ته کړو دې وخت کې د پاکستان د ملک د قوم د مسلمانانو د اسلام یو خبره ده او په دې باندې اتفاق مختار خان دې ثالثه د کردار